د موبایل د سکرین نه به اشتهارات څنګه ختمو مونږ چې کله خپل موبایل باندې انټرنیټ کولاو کو نو په هغې باندې एकदम وخت چې دی د راځي که مونږ فیسبوک کولاو یوټیوب کولاو هر قسمه اپلیکیشن چې دی هغه مونږ کولاو یا د چا سره په ټلیفون باندې خبرې کوو نو एकदम په سکرین باندې وقفه راشي چې څومره وقفه نه ختمه شي تر هغې پورې مونږ نه د چا سره په ټلیفون باندې خبرې کولی شو او نه هغه اپلیکیشن چې دی دا استعمالولی شو چې کله وقفه ختمه شي نو د هغې نه وروسته مونږ هغه اپلیکیشن استعمالوو او څه وخت پس چې دی بیا هغه وقفه چې ده په سکرین باندې شو کېږي نو دا اشتهارات چې دي دا به د سکرین نه څنګه ختمېږي نو په دې ویډیو کې په دې طریقه پوه کوم چې د اشتهارات راځي د سره وجې نه او دا به د سکرین نه ختمېږي څنګه که تاسو کتلې زیاتکر کسانو په دې باندې ویډیوګان چې دي دا جوړ کړي دي چې د خپل موبایل نه اشتهارات په دې طریقه ختم کړي یا یو سیټینګ ته بوځي یا یو د کروم سیټینګ ته چې دی هغې ته بوځي خو د هغې په ترو باندې چې دی هم ستاسو د موبایل نه چې دی هغه اشتهارات نه ختمېږي کمتر داسې کسان به چې د هغو د سکرین نه چې دی هغه ختمېږي هغه به هلو ختمېږي کله د هغو چې په ګوګل کې سرچ کړی یا په کروم کې سرچ کړی نو هغه چې دی هغه ختمېدی شي خو ځینې داسې لینکونه چې هغه تاسو کولاو کوئ تاسو ته ویب سایټ کولاو شي نو هغه ویب سایټ چې تاسو څومره د خپل موبایل نه ختمې کړي تر هغې پورې به په سکرین باندې چې دی تاسو ته دغه اشتهارات چې دی دا به چوکېږي او دغه لینکونه چې تاسو ته رالیږي یا په وټساپ باندې رالیږي یا ځینې کسان داسې ویډیو کړي وایي تاسو لاړ شئ به دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو ته به د اپلیکیشن میلاو شي یا د فلانی شی چې دی دا به تاسو ته دغه ځای کې میلاو شي کله چې تاسو په هغې لینک باندې کلیک کړئ نو د هغې نه وروسته تاسو ته دغه اشتهارات چې دي بار بار چوکېږي او د دغې په ترو باندې دغه کسان چې دي دا روپۍ ګټي نو دا اشتهارات چې دي بیا په هغه سیټینګ باندې چې دی دا نه ختمېږي یا تاسو لاړ شئ او د ګوګل نه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په اے پي کې فایل کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو هغه اپلیکیشن چې ستاسو په موبایل کې موجود دي د هغې په ترو باندې هم تاسو ته هغه اشتهارات چې دي راچوکېږي کله چې تاسو هغه اپلیکیشن کولاو کوئ ستاسو هغه کار هم کوي خو په سکرین باندې بار بار چې دی تاسو ته هغه دغه کم اشتهارات چې دي شو کېږي نو دا چې دي د دغه په ترو باندې تاسو ته دا اشتهارات راځي کله چې تاسو دا قسمه ویب سایټ کولاو کوئ نو لاول به هغه ویب سایټ چې دی هغه به خپل موبایل نه ختموئ که تاسو دغه ویب سایټ ختم نه کړو نو دا بار بار چې دی تاسو ته به شو کېږي تاسو ته به د دې پته لګي چې د کم وخت نه تاسو کلیک کړی او هغې نه وروسته تاسو ته دغه اشتهارات راځي نو تاسو به هغه دغه چې دی ویب سایټ چې دی هغه د موبایل نه ختموئ یا تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو او د هغې نه وروسته تاسو ته اشتهارات راځي په سکرین باندې شو کېږي نو هغه اپلیکیشن چې دی دا به د موبایل نه ختموئ چې یو ختم کړو بیا به تاسو ته نه شو کېږي بلکې کوم کسان چې سیټینګ کولی دی نو هغه هم په خپل موبایل کې کوئ زموږ په ویډیو موجود ده هغه سیټینګ هم په خپل موبایل کې وکړئ که د هغې سره ختمه شو صحیح ده که د هغې سره ختم نه شو نو دغه ویب سایټ او دغه اپلیکیشن چې دی دا به ختموئ که بیا درته هم دغه ویب سایټ او دغه اپلیکیشن نه معلوم نو تاسو به داسې چل کوئ چې خپل موبایل به ریسیټ کوئ ریسیټ کول چې دی دا د ټول نه غټ حل دی چې ریسیټ وکړو نو ستاسو موبایل باندې چې دی دغه اشتهارات چې دي دا به دوباره نه شو کېږي او بل حل د دې نشته لکه ریسیټ کېدی چې دی دا یو واحد حل دی چې تاسو ریسیټ کو خپل موبایل نو دا قسمه اپلیکیشن دا اشتهارات چې دي دا به نه شو کېږي او بیا په دا قسمه لینکونو باندې چې دی په هغې باندې به نه کلیک کوئ که ویډیو مو خوښه شوې نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ او داسې نور ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ